हाशिम बाबर साहब स्टेज बानी मौजूद द कौमी वतन पार्टी मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तारिक खान दल तक मौजूद द कौमी वतन पार्टी द खैबर पख्तूनख्वा द सूबाई तंजीम मरगरी मशरान दल तक रागले द कौमी वतन पार्टी द मुख्तलिफो अजलाना चेयरमैनान साहिबान दावी टोला काबीना दल तक मौजूद द वतनपाल वकीलानो नुमाइंदगान द वतनपाल उस्ताजानो नुमाइंदगान द कौमी वतन पार्टी मशरानो मरगरो जवानानो अस्सलाम वालेकुम। ज टोलो के अवल खो द खपल रखा और द कौमी वतन पार्टी द सूबाई काबीने रखा तासु टोलो तदल तके वतन कोर तबरातक बाने और कले में बिया पदुलसम योम तासीस माने तासु टोलो मुबारकी राकोमा मा याद दी नन 12 काल मखके 19 अक्टूबर माने हैदराबाद की मुंगा द पार्टी द नवी शुरुआत नवी बुनियाद खियो और दम पदी सोच मानी खियो चिदल तके और पाकिस्तान के दलना पुख्तनों सर खसूसन और कोटे कौमियतों सरा अमूमन आगा हकूक तनू हासिल चिकम आईन पाकिस्तान मुंगा ठोल राकई मुंगा दा गणला चिद पुख्तनों द हकूक तहफ़्फ़ुज़ लपारा द पुख्तनों द नुमाइंदगी लपारा चिदा सी यो प्लेटफॉर्म जोड़ को चिपागी के मशरान जवानान टोल यूज़े मुश्तरका तौर माने द शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपो चिकम खोबो दागा चिकम अरमानो दागे पहवानी सरा जदोजहद हुकू और द पुख्तून काम द तरक्के द सोकाने द पारा अखपल द सिलसिला मख की बूजू नन जच पदी महफिल के यो तरफ था आगा मरगरी विनम चिचा शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपो सरा जदोजहद करो आगा मरगरी विनम चिचा मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपो सरा जदोजहद करे दी और ढेर सख्ती लीदली दी और ब्याह सरा आगा मरगरी विनम चिचा ना सर पर हर सूरत के पर हर सख्त के वलाड़ुओ दा काफिला दा सिलसिला मख की बोतले दा और ब्याह सरा जिस दल तक दा खपल दा WSF दा जवानान विनमा
نو دا زه یقین سره ویلی شم چې انشاءالله کامیابي به زمونږ وي انشاءالله د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو مشن به مونږ سرته رسوو به عزتمندو دا نن چې ملک کې کوم صورتحال جوړ دی او بیا خصوصا زه به دا ووایم چې د 8 فروری د الیکشن نه پس ته چې دا کم د بد اعتمادۍ فضا جوړه شوې ده په دې کې نور هم ضرورت دی چې مونږ راپاسو او خپل یو کردار ادا کړو عزتمندو ځکه نن دا ووایم چې په دې وخت سره ملک جمهوریت نشته نو دا به غلطه خبره نه وي که زه دا ووایم چې نن د پاکستان آئین خو دا وایي چې دا یو فلاحي ریاست دی خو په حقیقي معنو کې دا یو سیکیورټي سټیټ جوړ شوی دی زما خیال په دې باندې هم ټول ما سره اتفاق کوي نن بدقسمتۍ نه په آئین کې خو ډېر څه لیکلي شوي دي خو په عمل کې چې دی مونږ ته هغه څیزونه نه ښکاري په آئین کې د صوبایي خودمختارۍ ذکر دی او بیا خاص کر د 13 ترمیم نه پس ته صوبو ته ډېر حقوق میلاو شوي خو هغه صرف په کاغذ کې میلاو شوي دي په عمل کې د هغې هغه شانتې اوسه پورې لاګو شوي نه دي بیا که زه دا ووایم چې د بدقسمتۍ نه هغه ادارې چې پکار دي چې هغه د پاکستان د سرحداتو حفاظت یې کولې هغوی نن د پاټو په جوړولو کې د پاټو په ماتولو کې د الیکشنو په نتایجو باندې چې د حاوي کېدلو کې نتایج بدلولو کې ملوث دي نو دا به هم غلطه خبره نه وي نن همدغه وجه ده چې د خلکو د ریاست د ادارو نه اعتماد پاسي کې لګیا دی ځکه د امن لپاره چې اواز اوچتېږي نو خلک په خپله راوځي اوس په دې باندې اعتبار نه کوي چې مرکزي حکومت به څه خبره وکړي یا صوبایي حکومت به څه خبره وکړي یا دا زمونږ ادارې چې دي دوی به د دې مسلې حل وباسي نن مونږ همدغه یو پیغام دې ادارو نه ورکول غواړو په اسلام آباد کې ناست خلکو نه ورکول غواړو چې دا کومې پالیسۍ دې وخت سره روانې دي په دې باندې د خلکو اعتماد نشته په دې باندې خصوصا د ورکوټي صوبو بیا د پښتنو اعتماد نشته نن پښتنو کې ډېره غوسه ده نن پښتنو چې دی هغوی کې احساس محرومۍ کې اضافه شوې ده نن پښتانه دا تپوس کوي چې آیا مونږ هم هغه عمره حقوق لرو چې کوم د انډس له هغه غاړې خلک لري او که نه آئین پاکستان خو موږ دا حق راکوي خو چې په عمل کې ګورو نو بیا هغه شانتې په هغې باندې عمل نه کېږي نن نور هم د دې ضرورت دی چې د قومي وطن پارټۍ په شکل کې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور په مشرۍ کې مونږ ټول راپاسو او د پښتنو صحیح نمایندګي وکړو د دې خاورې صحیح نمایندګي وکړو دلته کې چې کومې ستونزې دي کومې کشالي دي د پښتنو چې دا کومه وینه تویېږي لګیا ده د هغې لپاره راپاسو یو جدوجهد وکړو اور د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د شهادت د قربانۍ تقلید وکړو دا خوره که موږ نه قرباني غواړي نو موږ ورته دا وایو دې قوم ته دا وایو چې موږ مخکې هم قربانۍ ورکړې دي اوس هم قربانۍ لپاره تیار یو خو دې خاورې او د دې خاورې د حقوقو لپاره د دې عوامو د حقوقو لپاره د پښتون قام د حقوقو لپاره به خپل کردار به ادا کوو به که سملو کې ناست یو که ناست یو مونږ به خپل کردار به ادا کوو به
بلکې زه خو که دا ووایم نو دا هم څه غلطه خبره نه وي چې نن ما ته فخر دی چې په دغه اسمبلو کې ناست نه یم نن ما ته په دې باندې فخر دی چې زه خپل عوامو سره ولاړ یم خپل خلکو سره ولاړ یم عزتمندو زیاتې خبرې به زه پرېږدم چې مشر وکړي صرف دا تاسو ته مې درخواست دی دلته کې زمونږ د وطنپال لویرز فورم مشر هم ناست دی او د هغوی نور ملګري هم دلته موجود دي د وطنپال د استادانو مشر هم ناست دی او د هغوی نور ملګري هم دلته موجود دي د ډبلیو ایس ایف ملګري هم موجود دي د ډبلیو واي او ملګري هم دلته موجود دي دې ته هم دا درخواست دی او د پارټۍ ټولو ملګرو ته او پارټۍ ټولو کارکنانو ته مې دا درخواست دی چې ځان به منظم کوو به مایوسي به ځان نه لرې کوو به مایوسي به د دې خور نه او د قوم نه به لرې کوو به د دې قوم د کم چې دا تکلیفاتو نه تېرېږي لګیا دي کمو ستونزو کمو کشالو نه تېرېږي لګیا دي د هغې لپاره به راپاسو به خپل تکلیفات به رسو کوو به او راپاسو به او خپل کردار به ادا کوو به د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو یاد به تازه کوو به د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کردار چې دی هغه به مخکې کوو به هغوی چې څنګه د دې قوم لپاره کم خدمات کړي دي کم د قوم لپاره د هغوی جدوجہد دی دا به ځان ته مخامخ کږدو به او خپل حوصلې به بلند ساتو زه دا یقین لرم چې ستاسو راسره مرسته وي ستاسو راسره حمایت وي نو انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې دې پښتونخوا کې به هم خوشحالي راځي دې پښتونخوا کې به هم ابادي راځي به زه خپلې خبرې په دې دوه درې نارو باندې ختموم چې داسې جواب تاسو نه غواړم چې ټول پښتونخوا ته پته ولګي چې د قومي وطن پارټۍ ملګري چې دي هغه ولاړ دي په میدان کې او خپل کردار ادا کوي لګیا دي شهید وطن حیات محمد خان شیرپو شهید وطن حیات محمد خان شیرپو ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کارکنان قومی وطن پارٹی کارکنان قومی وطن پارٹی